فرمائی وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ د دشمن د مقابله د پاره اسباب تیار کړئ. اسباب چې تیاریږي نو د لپاره انفاق مالی تعاون پکار دی. نشپګه خبره ور سره رااله انفاق فی سبیل الله د الله جل شانو بلاره کی بجihad کی الله جل شانو فرمای ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. سورۃ بقرہ کی وای ځان هلاکت تم غرزوا ځان هلاکت تم غرزوا ځان هلاکت ددا غرزول چې د الله بلاره کی خرج نکې د مسلمانانو خزانه د مال هغه مضبوطیږي چې اعلان د جهاد تیار شنو کافر برازي په خپل کور کې بدی وجني په کور کې دی وجنه عبادت نه پریدي مازه نه پریدي نو چې دا انفاق فی سبیل الله نه کې نو ځان په خپل باندې هلاکه ځان هلاکت ته ورځي. اوس د الله جل شانو د نظام قائمولو د فارم چې جهاد وشو نو افراد پکار دي یو جماعت او یو منظمه پکار ده. نو ومه خبره تنظیم جماعت دا چې کوم دی د مقاصد د قران کریم نه دی او بیا چې تنظیم برابر شو نه دی د پاله بودی د آدابونه ځکه د هر مقصد د پاره آدابي چې د هغه آداب لحاظ ساتل شي نو هغه مقصد دی. که د آداب لحاظ نه ساتل شي نو بیا هغه مقصد نه پاتې کیږي. نو اصل مسئله توحید او دا نور و خبرې چې کوم دي په دې اتو مقاصدو کې دا د دې د خدمت د بار دي چې الله په جاندل شي به د الله د معرفت د فاره الله جل شانو په هر زمانه کې دا په یو بل طریقه باندې دا ته مقاصد خپل منځ کې مربوط دي. اصل مسله او مرکزی مسله د ټولو پیغمبرانو متفقه مسله هغه توحید دی د الله یواله چې الله یو منل شي. به د دې مسلې د پاره الله جل شانو په هر زمانه کې کتاب را لېږلې دي او د هر کتاب سره الله جل شانو معلم را لېږلې دي استاد چې هغه کتاب خلکو ته وښيي. نو اول مسئله توحید به دا توحید مسله د کم ځای نه اخلي د الله د کتاب نه به اخلي نو تصدیق بالکتاب او دا د دې معلم او استاد هغه پیغمبري نو صداقت الرسول تصدیق الرسالت به دا درې مسلې دا به د آخرت برنا کی چې د آخرت برنا کې هم الله است ایمانی په آخرت باندې چې دا کړهو بر تکلیف د دې لپاره برداشت کوم چې مال الله په آخرت کې اجر راکړي او د دې نارواو نو د الله د حکمونو د خلاف نه ځکه ځان ساتم چې آخرت کې سزاوار نشم نو خبر آسانی کی ګران کار هغه آسان شي آخرت کی کامیابی ملاویږي د رسوای نه انسان بچ. اوس دا مسائل چې زده شلو ایمان په الله تصدیق د رسول الله ایمان په کتاب او یقین دی په آخرت باندې محکم او مضبوط شو نو دا اهمه مسله ده. دا د ګډ د ناس مثلا د چې بس د کړه او چرته ګډ کې کین او بیغم ذکر اسکار کوه نه دا مسله د دې خلکو ته د دې ضرورت دی دا ورسوه دا عام ته دا مسله ورسوه په ګډ کې مکه نه. اوس دا مسائل چې تر سه ستا مقابله ته بخان راځي خلق به مقابله تراجین واغی ته بخان دیم نه کینه بم نه هتیار منه ورځي همت بنه بیلی هغه په مقابله کې به jihad کې نو jihad فی سبیل الله د jihad د پاره د انفاق ضرورت دی نو انفاق فی سبیل الله بیا دا د دین دا لوی او اهم کار دا چې یو سړی ځان لالته لګي دی بل الته ځان نه لګي دی نو دومره برکت او پیدا نه دا چې ټول راجم شي او قوت او طاقت شي او کارونه تقسیم شي په مشوره باندې نو هغه کار فایدمند او په اسانه باندې کیږي. نو جماعت پکار تنظیم داوه